علیکم. وعلیکم السلام. نوم د څه دی؟ نورالامین. کم ځای نه راغلی یې؟ علي مسجد نه. علي مسجد نه راغلی. مسله تاسو ته؟ نه مونږ یو والد صاحب و هغه ته مسله وه. والد صاحب ته څه مسله وه؟ هغه ته اول د ګردو کاڼو مسله وه او دوایي وکړه څه وخت نو هغه ټیک شوی اوس. کاڼو مسله د څومره وخت نه د ګردو؟ یاره 15 کاله خو یې کېږي. 15 کاله کېږي د ګردې د مسلې کاڼي علاجونه به یې خبلا شي کړي او علاجونه یې ډېر زیات کړي وو. څه ښه والی کېدو هغو علاجونو سره؟ نه هغه دوايانې به یې چې خوړې نو بس ښه به و چې دوايانې به یې نه وې بیا به ګزاره نه کوله. عرضي طور به دوایانو سره ټیک شو، دوایانې به چې پرېښوستې مسله به مکه شانتې وه او شوی مکمل. اوس بیا ګردو دپاره راغلی که بله مسله ده جي؟ نه اوس والد صاحب پالج بیماری واغلی و نو بس د پښو ګوتې او لاسونو ګوتې بند شوې وې. فالج دپاره هم د دې ځای نه علاج کوي؟ او فالج دپاره هم دې ځای نه علاج دپاره راغلي یو. فالج دپاره هم کومه دوایانې چې وړي دي رفیق هومیوپیتیک کلینیک نه دې سره څه ښه والی شوی دی؟ او دې سره ډېره ګزاره شوې مخکې به ګرځېدی نه شو په کټ کې به پروت و نو بس اوس ګرځي چاکر یې هم لګوي او بس ګرځي را ګرځي اوس ډېر ښه شوی ګزاره یې شوې. مطلب دوایانو سره ټیک شوی دی، خپل مونځ او دس کوي او ګرځېږي او اوس لمونځ او دس هر شی کوي او بس په خپله باندې ګرځي او را ګرځي. مخکې به مونږ د لاس نه ګرځولو. ډېره زیاته مننه. نوم مو څه دی؟ عبدالستار. عبدالستار. مسله څه ده؟ د کاڼي مسله وه الحمدلله بس حل شوې ده، نیمه حل شوه نیمه پاتې ده. نیمه حل شوه نیمه پاتې ده. کاڼي کم ځای کې و؟ د ښې ګرده کې وه. ګرده کې کاڼي و. څومره وخت نه وه ګردې مسله؟ 2 میاشتې کېږي. 2 میاشتې کې دا کاڼي و او دردونه به یې زیات کول؟ او کول به خو بس اوس دوی هم شروع کړی الحمدلله دې سره کمې راغلی دی. دوای سره کمې راغلی دی. ډاکټر رفیق محمد افریدي صاحب نه مې علاج وکړو، کمې راغلی دی. داسې ډېر زیات بیماران به وي چې د ګڼ شمېر بیمارو سره به مخ شوي. ډاکټر رفیق محمد افریدي صاحب پیج نه به تاسو ګورئ. هغو خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ بالکل هغوی ته همدغه پیغام دی چې دلته راځي او ډېر مؤثر علاج دی او تاسو ته به خپله هم پته ولګي یو ځل وزټ وکړئ. ډېره زیاته مننه. نوم مو د څه دی؟ رحمان شاه. رحمان شاه صاحب څه بیماري وه درته؟ ما ته خوني او بادي بواسیرو مساله وه جي. بواسیرو مسله څومره وخت نه وه؟ دا ما ته ډېر وخت نه وه چې دله رالم نو خدای ورسره ټیک کړمه، ګزاره مې ډېره شوې لږه نه ډېر وخت. مسله د ډاکټر رفیق محمد افریدي صاحب کلینیک علاج سره ټیک شوه؟ او بالکل هم ټیک شو جي. د بواسیرو دپاره د نورو ځایونو نه چېرته علاجونه کړي دي؟ او دم درود مې کړی او علاج مې نه و کړی. علاج دا وه چې ګولۍ به راله صرف راکړې، ګولۍ به مې خوړې خو لکه حال یې نه و ټیک کېدی نه. نه دلته رالی ډاکټر رفیق محمد افریدي صاحب نه دوی وخوړله، مسله کمېدو طرف ته روانه ده؟ بالکل هم کمېدو طرف ته روانه. بالکل 100 کې چې کم دی 50% ما ته خپل ځان پته لګېدی چې ښه شوی یم. ماشاءالله ماشاءالله. داسې ډېر زیات کتونکي به وي چې د مختلف قسمه بیمارو سره به مخ شوي وي. ستاسو د رفیق هومیوپیتیک کلینیک پیج نه به تاسو ګورئ. هغو خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ زه یم چې هر یو ته څه مسلې وي دلته راتلی شي بالکل هم 100 کې 100% به یې رب ښه کوي، ځکه چې ما د خپل ځان پته ولګېده زه ښه شوی یم. ډېر لږ نه ډېره ګزاره مې ورسره شوې جي. ډېره زیاته مننه. نوم مو څه دی؟ مو محمد حنیف نومارو. مسله څه وه؟ مو د غړي مساله وه او د ودرو کولو نه و ډاکټر صاحب لا روغلی وم او د 3 ورځې مې دوی وکړله، اوس بیا روغلی یم. بله مساله ده او الحمدلله ډېر فرق مې شوی دی. جوړ مسله وه. جوړ کې څه مسله وه؟ درد و، پړسېدلی و؟ درد و، ټولې پښې درد مې و. دا د 4 کالو نه دا مسله چلېدله او ډاکټر رفیق صاحب له رالی علاج مو وکړله، مسله ټیک شوه؟ الحمدلله ټیک شوه. دې نه مخکې چېرته علاج کړی؟ تلی وم ډېرو ځینو له تلی وم اوس یې دا لا روغلم الحمدلله کور وشوی سه. نورو ځایونو نه کوم علاج وکړو ښه والی ونه شو؟ نه نه وشوی. اوس الحمدلله ډېر فرق شوی دی. داسې ډېر زیات کتونکي وایي چې د ډاکټر رفیق محمد افریدي صاحب پیج نه به تاسو ګورئ. هغو خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ زه غوله دا پیغام ورکوم چې الحمدلله مو مې سره کور وشو. موله په 3-4 ورځو کې محسوسه شوه چې زه ښه شوم، نو زه اوس بلې مسالې له راغلی یم. انشاءالله دا به ټیک شي. بلې مسلې دپاره راغلی انشاءالله الله پاک به هغه مسله هم ټیک کړي. ډېره زیاته مننه. کتونکو مریضانو سره خبرې اترې وشوې. ماشاءالله هومیوپیتیک نه کم کسان علاج کوي، ښه ریسپانس را روان دی او ماشاءالله مریضان ښه کېږي. را به شو ډاکټر صاحب په طرف ته چې هومیوپیتیک په حوالې سره د ډاکټر صاحب څه اظهار خیال دی او بله دا چې غریب خلک مایوسه خلک دي هغوی دپاره د ډاکټر صاحب څه پیغام دی؟ جي ډاکټر صاحب.
ډیره مهرباني تاسو چې ویل هومیوپیتیک طریقه علاج الحمدلله تاسو ګورئ چې ښه ډېر مریضان هم راځي او الحمدلله الله تعالی شفا هم ورکوي. هومیوپیتیک طریقه علاج څنګه چې ډېرو خلکو ته پته ده چې یو انټرنیشنل وے اف ټریټمنټ دی. په دې کې چې کوم دی ښه بهترین علاج هغه کا د جوړونو مسلې دي، هغه کا د معدې مسلې دي، هغه کا د پایلز د بواسیرو مسلې دي، هر قسم تکلیف چې وي سکن حواله سره یا دې نه علاوه کرانیک اکیوټ یا مطلب چې څومره د پینډیمیک راځي په دې کې هومیوپیتي ښه رول ادا کوي. به هر حال تاسو دویم تپوس دا وکړلو چې پور پیشنټ یا داسې خلک چې هغوی علاج ته ضرورت وي او د علاج وسې نه وي، نو ان شاء الله زمونږ به پوره کوشش وي چې څومره پور پیشنټ دي یا څومره د علاج وسې نه وي مونږ به هغوی ته فیس هم فری، بلکې مونږ د کلینیک چې کوم دی دا یو ویلفیر کلینیک دی. د ویلفیر مطلب دا دی چې مونږ به د داسې قسمه پیشنټ چې هغوی ته د علاج معالجې ضرورت مونږ به بالکل د هغوی نه فیس هم نه چارج کوو. دې سره سره به مونږ دا پوره کوشش کوو چې ته مونږ په میډیسن کې هم رعایت وکړو. ډیره زیاته مننه.